زمونږ فوج غل دی، زمونږ ادارې غلی دي. یا سره ان شاء الله او شکست به ورکوو ان شاء الله. جو خپل سر به مو ته قربان. ګوډ زنده باد زنده پاکستان فوج، پاکستان پولیس، د پاکستان ایپسی. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو اوریدونکو السلام علیکم. دې ټایم کې موجود یو په شب قدر بازار کې او تاسو وینئ دا شهزادګان نوتی دي. دا پاکستان آرمی کومه نمونه کار کړی دی په دې ټوله دنیا کې په سکرین باندې دي. په هغه خوشحاله کې د شب قدر پوسټ سکول والا دا نوجوانان نوتی دي او د دوی لید دا مرګري کوي. دوی ضروري چې خپل تعارف مو کې او تاسو نن په کومه جذبه باندې روتی یې. بسم الله الرحمن الرحیم. ما نوم یوسف دی او زه د پی ټي سر یم په پورس سکول کې او موږ په دې جذبه راوتی یو چې زمونږ د ملک له چې الله کوم عزت ورکو، خاص کر د پاک فوج، ایر فورس او پولیس او داسې نور ادارې نو دی یو زبردست دغه وکړو. انډیا دا یو بولو چې یاره موږ زو پاکستان سبا وکړو دا وکړو نو تا ته پاکستان پته نه لګي. تا ته پاکستان فوج ښه معلوم دی او ښه ته پته ده چې ته نور داسې مکارتوب کې تا لپاره به نور دغه حساب دغه به تا ته میلاویږي او ته به په تېښته کې دا بچی دا وره بچی دا وره د دونه جذبه ده، د عوامو دونه جذبه ده خپل د پاک فوج سره، ایر فورس سره، پاکستان پولیس سره مونږ جذبه ساتو. ان شاء الله مونږ خپل هر ټیم تیار یو. ډیره مننه. تاسو څه وایئ په دې موقع باندې؟ زما نوم ډاکټر جاوید دی او زه د فورس سکول سره ایز ا فرست ایډ ټیچر یا انسټرکټر کار کوم. زمونږ د پاکستان آرمی، د پاکستان ایر فورس او د پاکستان د ټولو ادارو مونږ ډیر شکرګزار یو. مونږ الحمدلله په دې باندې فخر کوو. پاکستان انډین آرمی سندور اپریشن شروع کو او هغه په دې سوچ کیو چې مونږ به په ډېرې اسانۍ سره پاکستان باندې حمله وکړو او مونږ به پاکستان ذلیل او شرمنده کو. خو الحمدلله هغه سندور نه وته مونږ تندور جوړ کړ او زمونږ کامران پایلټ هغې دپاره به زه صرف یو شعر ډالۍ کړم. په جهان د ننګیالي دي دا دوه کاره، په جهان د ننګیالي دي دا دوه کاره، یا به وخوري ککرۍ یا به کامران شي. زنده‌باد پاکستان، زنده‌باد. الحمدلله زمونږ کامران هغې ته داسې سبق ورکړ چې هغه سندوري ورته په تندور بدل کړ. او پاکستان آرمی ته زه صرف دومره وایم انشاءالله دا هر عوام چې ولاړ دی او دا هر بچی چې ولاړ دی دا کامران دی، دا زما فورس دی او دا شاته دا زما واړه زلمي چې ولاړ دي. انشاءالله دا به د پاکستان آرمی، د پاکستان ایر فورس، د پاکستان ایف سی او د پاکستان د پولیس زلمي دوباره غلطي ونه کړي. که چېرې دې دوباره غلطي وکړه انشاءالله د تندور نه به درته سخت جواب درکوو. ګوډ زنده‌باد. مخکې به مونږ هم دا خبره کوله چې زمونږ فوج غل دی، زمونږ ادارې غلی دي. خو فوج چې کوم مورال مونږ لا اوچت کو نو زه ورته په دواړه لاسه سلوټ کوم او دا نه دی. دوی وایي چې یاره 75% به دوی دا بجټ غواړو نو بجټ تاسو ته اوس پته ولګېده چې بجټ یې په څه شي استعمال کړی دی. زه یم چې دا 100% بجټ وخوري که نه نو هم دا پې کم دی. زمونږ پاکستان، زمونږ د پاکستان آرمی زنده‌باد. آینده دپاره م انشاءالله چې داسې په کږو سترګو څوک وګوري نو دا سترګې به ترې وباسو انشاءالله. دا نوجوانان، زه دې نوجوان سره خبرې کوم که فرض کړه د پاکستان دپاره څه قربانۍ مقرره ده تاسو به څه کوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ان شاء الله خو به کلک زړه باندې به ورځو او حمله به ورسره کوو، دغسې به جنګېږو انډیا سره ان شاء الله او شکست به ورکوو ان شاء الله. دا یو بل یو نوجوان دی، ده ته مو چې یاره تاسو په کومه جذبه باندې انشاءالله د خپل ملک دفاع کوئ؟ انشاءالله مونږ به ورځو چې غټ شو عمران دغه فوجي فرنګ سازي کو آرمي له به مونږ ښه سپورټ ورکوو. د خپل ملک لپاره به څه قرباني ورکوئ؟ مونږ به پاک فوج مونږ به انشاءالله هغې ته ځو، خپل سر به مو ته مونږ قربان. ګوډ زنده‌باد. نوجوانانو ډېره مننه، ستاسو یو جهان مننه. ستاسو شکرګزار یم د میډیا والا چې دا تاسو په دومره سخت وخت کې موږ ته رالی. بل د دې ماشومانو ډېره شکریا ادا کوو د دې کم دغه کې چې دوی راوتي دي، زه د دوی ډېره شکریا ادا کوم او خاص کر د پاکستان د فوج ډېره شکریا ادا کوو. بل دا کم پایلټ چې دی شانه بشانه انشاءالله د سره موږ یو او دا به همت نه بایلي، موږ ټول د سره انشاءالله یو. دې پایلټ زموږ د اسلام نوم ژوندی کړو او ډاکټر قدیر زموږ د اسلام نوم ژوندی کړی دی او دې پایلټو د دې لپاره موږ د شب قدر عوام هر قسم تیار یو شانه بشانه. دا زموږ د دې قوم فخر دی
دا د زمونږ د قوم بچی دی ان شاء الله موږ د سره شانه بشانه ولاړ یو او پوج ته دا یو غټ دغه منیر ته ورکوم او وزیر داخله ته چې همت بینلی موږ د سره ان شاء الله موږ د سره شانه بشانه یو ره تکبیر پاکستان فوج پاکستان پولیس د پاکستان امسی ټول عوام شانه بشانه شانه بشانه شانه بشانه